یو کس ویلی دی چې زما سره په دکان کې 2 هلکان کار کوي چې هغوی د اپر چترال سره تعلق دی اسماعیلیه قوم سره. دا هلکان موږ ته د خوراک څښاک اهتمام هم کوي او یو کس پکې جومات ته مونځ ته هم راځي. دی په باره کې موږ ته ووایه اسماعیلیه دا مسلمانان نه دي. د دی عقیده د الله جل شانه په باره کې چې څنګه د مسلمان عقیده د هغوی د دی خپل مشر په باره کې ساتي. د ګناهونو ختمول او معاف کول دا صرف او صرف الله کولی شي. دی وایي چې زمونږ ګناهونه زمونږ امام هم معاف کولی شي او امام په باندې د ګناهونو د معافۍ دپاره مختلفې جرمانې لګولي چې دومره پیسې د دې ګناه دي دومره د دې ګناه دي. دغسې نور د دی غلط نظریات او عقاید دي هغه د مسلمانانو نه دي. ځان ساتل پکار دي داسې خلکو نه. باقي دعوت ورته ورکړه. کله کله یو هلک په یو کور کې لوی شوی مور او پلار یې داسې وي چې هغه ته دعوت ورکړی شي هغه پوه کړی شي نو هغه به د دې غلطې عقیدې نه بچ شي. دعوت ورته ورکړه کیدای شي چې مسلمان شي.